بسم الله الرحمن الرحیم. باب خيار الرؤیت. دا باب دی په بیان د خيار الرؤیت کې منګه مخکې درس کې ویلو چې خيار شرط ابتدائی حکم لره مانع دی او خيار الرؤیت تمامی حکم لره مانع دی او خيار عیب لزومی حکم لره مانع دی. یعنی خيار شرط چی نو ابتدائی حکم د بیم لانی راغله او خيار الرؤیت چی ابتدائی حکم د بی راغلی خدا د چې تام نه او دا غینه درجه لګه کم شول ځکه دا غینه رسو ذکر کړي او خيار عیب کې خو ابتدائی حکم هم راغلی تمامیت د حکم هم شوی صرف لزوم پکې نه راغله. لہذا اولنی دو چې د خيار شرط خيار الرؤیت هغه کې وابسی کڅوک فسخه کوي فسخه بغیر د رضا د مقابل او بغیر د رضا د قاضی نیم کولای شي ځکه تام نه دنو او خيار عیب کې چونکه بیا تام وي نو بغیر د مقابل د رضا یا بغیر د قضا قاضی د قضا نه نه صحیح کیږي. تعریف د خيار الرؤیت څه دی؟ هو حق يثبت للمتملك الفسخ. دا یو حق دی یثبت چې ثابتي یثبت سیده هو حق يثبت به. دا یو حق دی چې بده سره ثابتيږي للمتملك هغه کس کوم چې مالک جوړيږي الفسخ حق د فسخ حق ورته او الامضاء یا د بيع د جاری ساتلو حق ورته حاصلېږي کله عند رؤيه محل العقد کله چې ویني محل عقد څوک وی لکه مبيوي ها هو المعين قید به ولګولو مبين هغه مبيا مراد د چې بتعین متعین کیږي ها لہذا به صرف کې نه چلیږي په خبرو پیګو کنه دا به ان شاء الله رسو او شرط کې چې محل عقد ویني چې کوم معین دی الذي عقد عليه ولم يره دا بل قید ولګولو او د مخ کې نه لیدلې نو دوه قیدونو فائدې موږ ته معلومه شولې شرایط کې به هم وایو کچري نقود هغه کې خيار الرؤیت نه چلیږي ځکه په تعین معنی نه متعین کیږي. دویم یو سړي مبیلی درې دا به واخستله هغه نه بس وای ماته د خيار الرؤیت نو د خيار الرؤیت نشته دی. بهرحال حاصل د خيار الرؤیت دا دی یو سړی مبیا واخلی او لیدلی نه به چې کله ویني نو د خيار دی چې بیا نافذي او کوم بیا واپس کوي خو خمنه شولا دې ته خيار شته لکه علامه شامی فرمایي هو يثبت في 4 مواضع على خيار الرؤيت چې په څلور قسم عقود کې نافذيږي خيار الرؤيت. یو شراده للاعيان قید پکې ولګوا عین شی چې والیکم چې بتعین متعین کیږي کتاب دی واخستلو نو دی لیدل خو خدنه شو بس کولې شي نو شراده دین کې دا مسله نه ده. دویم اجاره ده کور دی پکړی ونی ولو دکان دی ونی ولو نو دی لیدلو اجاره ختمولې شي. دریم قسمت دی ان شاء الله دا بر راشي د دوه کسانو منځ کې تقسیم وشو یو بګنو حاضر به خپل ایسولې د لخوا خنش ولا تقسیم ختمولې شي وجه دا تقسیم کې من وجهن بیعي څنګه د یو مشترک شي مثلا دو من غنم دی مشترک یومن یو طرف ته کی یومن بلتا دې مطلب دا شو چې د یو نیم من غنم یو تراله او د بل نیم من غنم بل تلال دا خو مبادله المال بالمال شو او بالتراضي دا خو بیعي دې کوم چلیږي. او بل صلح ان دعو المال على شيء بعينه دا ان شاء الله راشد انتهاء بيعها ما بدي جنزيب داوا وکړل اساس رقم کتاب دې ازما دې مال خپل بل کتاب را کو دا درواله او صلح به دې معنی کو داوا دې پرې د ما ول ټیک دا په حقیقت کې به شو علماء ته دغه مدعا به کوم کتاب دې پرې خود له در له دبل راکړلو دې کوم خيار الرؤیت چلیږي کما ولید له خو من شو بس کولې شو لأن كل منهما معاوضة فليس في ديون کې نه چلیږي ونقود کې نه چلیږي وقود کې هغه وقود کې لا تنفسخ بالفسخ کم چې په فسخ باندې نه فسخ کیږي کې خيار الرؤیت نه چلیږي. نور هم قاعده ویلې ده کنه خيار په کوم ځای کې چلیږي چې عقد وی چې فسخ قبلي عقد لازم وي یو او دوم چې فسخ قبلي
باب خيار رؤیت کی مضاف پڑھ دے باب خيار عدم رؤیتی هغه خيار چې د عدم رؤیت د وجه نه دی او دلته اضافت د حکم سبب تشوي دی هغه خيار چې دغه سبب عدم رؤیت دی مبین دلیدلی او څوک کوئی شرط شوی دی ويحتمل ان يكون الاضافه من اضافه الشيء الى شرطه ذکر دی خيار د بار عدم رؤیت دا شرط دی ويثبت هذا الخيار في كل عين ملك في كل عين قید تمخيل شتکنه دا قاعده وای کا الګا دا خيار ثابتيږي په عین کې دین کې نه کوم چې بدین نه متعین کیږي ورپسې وای ملکت بعقد يحتمل ملکت بعقد يحتمل الفسخ چې بده ملک راغلی بدا سی وخت کې چې فسخ قبلې نو ما دوه قاعده ولګول چې دا سیاقت چې فسخ نه قبلې به کې نه چلیږي ورسره څنی غیر لازم چمی نو فلا يثبت في المسلم فيه ولا في الأصمان الخالصة ذكر عين دي لثبوت كل في الذمة دا خدين دي ولا في المهر وبدل الخرع والصلح عن القصاص ولذا فسخنا قبلي وينبغي أن يكون كذلك فكار دغشا بدل ده تقود كتابتهم بي وقد نظم العلامة الحموي ما يثبت فيه خيار رؤية فقال في 40 خيار رؤية يرى إجارة وقسمة كذا الشراء كذلك صلح في ادعاء المال فاحفظ سريعا نظمتها في الحال رضی جی مسئلے لا ابحاث د باب شپږ دی اول نمبر اوس په شرعي بیانې نو ومن اشترى ما لم يره یو سړي داسې شی واخیستلو چې لیدلی نه دی دوه حکم په لګی فالبيع جائز یودار بيع جائز دا زمونږ د احناف مسلک دی کچا م بیانې لیدلی بيع جائزي البته چې نه لیدلی بيع جائزي خور سره یو دویم حکم وي هغه دا وله الخيار اذا رآه چې ویلی دو خيار دی وته ان شاء اخذه وان شاء رده دواړه کار کولای شي مما تستوي د خيار رؤیت چې ده کنه د شرعي دی شرعي دا وضعي نه دی دا په اتفاق د عقیده نه دی دا د شریعت د طرف حاصل دی حتی صاحب د هدايه فرمایي وكذا اذا قال رضيت ثم راه له ان يرده یو سری باقاعده اول نو ویل چې بس دی بیا معنی ز راضی مخه حتی دا سی ویل چې ما مبیا ولید لم ز بنش ما فسخه کولای شي به ولید لا خو خنه شو له بین فسخه کولای شي کدا وجه سره چې دا د وس نو وای ز په راضی ما لا مبیا نه دلیدلې یا وس نو وای ز بیا د سی وای وس نو وای ز په راضی ما مبیا نه دلیدلې نو دې رضا له اعتبار نشته ولی ولا نشته تاسو ته توجه وکړئ حدیث کې داسې ذکر کړی دی چې وسړی مبيع ویني او برازي شي مبيع ویني ښا نه د شریعت کې حدیث کې هغه رضا له اعتبار ورکړي چې پس ته مبيع د لیدلو نه دا رضا خو د مبيع د لیدلو نه مخکې د نو د شریعت کې اعتبار نشته دی پاتې شو دا خبره چې زبیا بنشم فسخه کوله دې له اعتبار نشته لکه توجه ولی کم حق چې سړی ته نه حاصله وغیرہ رد کوي نه رد کیږي مبيع چې دی ولید له تا ته فسخه د فسخ حق حاصل وي د نفاذ حق به حاصل وي دا حدیث نه ثابت ده چې لیدل دي نه ده د حق نه دی حاصل او قانون دا دی چې چاته یو حق نه حاصل غیر رد کوي رد کیږي لہذا چې وی لیدله باقاعده ویلې شي چې بس بیا نافذوم یا بیا فسخه کوم ویږي کنه فقی ضوابط کی دی خیر رؤیت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو سودا کرنے سے پہلے یا بالکل نہ دیکھا ہو یا اتنی مدت پہلے دیکھا ہو کہ عام طور پر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے لگ برو گو رہی چمبیلی دلی او بے واخستلا بے نشی واپس کولی خیر رؤیت بانی تا خلی دلی دا دویم مبيع لیدلی دا ومنس کې زمانه تیر شوی دا خودمره لکه زمانه د چام تور مبيع کې تبدیلی ناراضي دومره زمانه کې به مت د بس حق نشته ها مبيع لیدلی دا زمانه ډیره تیر شوی دومره ډیره چې دومره زمانه کې دا شی بدلیږي نو به او ته د بس حق شته چې وی لیدله او خو هم نشولات
هندیه کې دی وشرط ثبوت الخيار ان يكون المبيع مما يتعين بالتعيين دا ویلو کنه چې مبيع به داسي چې په تعین باندې به متعین کیږي البب کې خیر رؤیت چلیږي فإن كان مما لا يتعين بالتعيين لا يثبت فيه الخيار هندیه کې دی ښا حجی به د خیرویت د بار فقه البوی کې مسله ذکر کړل ډیره مزیداره لكن يشترط لصحه بيع الغائب عند الحنفيه لکبر وګورئ دا دې مسله کې ده د شوافیو بنسبان دي چې مبیع نه حاضر بيع د سره جایز ده نه من احناف یو کوم مبیع نه حاضر بيع جایز ده البته دې لپاره یو شرط د تاسو لګورئ ستا مثلا به کې حل کیږي ولكن يشترط لصحة بيع الغائب عند الحنفية أن يكون ذاته معلوما چې د مبيعي ذات به معلوم وي مبيعي ذات به معلوم وي به د معلوموالي ګڼ طریقې دي اما بالتسميه نوم باندې بي پلانکی ماډل گاړې درمانې در خرڅوما نوم باندې معلوم شو او بالاشاره اناغه مبيع درمانې در خرڅوما اشاره وته وکي او ببيان مكانه الخاص د مبيع خاص مکان بیان کی د پلانکی علاقه کمپروت دي کنه مالټي در خرڅوما او ببيان حدوده يد حدود بیان ورلو کی دسی بیان وو کی بحيث لا تبقى في مفهومه جهاله فاحشه چې مفهوم د مبيع کې جهالت پاتې نشي نو په دې ټولو صورتونو کې اگر کوم مبيع نه لیدلی اخستل دا جایز دی ها پوه شولې بیا دا فقه البيوع کې دي ومن اشترى شيئا ما لم يره فالبيع جائز ولو الخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء رده یو مسله په عنوان کې الکه یو سړي خپل مبيع نه دلیدل او خرڅ کړله او به د خرڅولو نه بس ولیدله دته د فسخ خيار شته کنه خيار رؤیت وینا نشتره وتخا خيار رؤیت مشتری ته بایته نه ومن باع ما لم يره فلا خيار له خيار رؤیت مالک بننے والے کو حاصل ہوتا ہے جو مالک ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا تاسو پیږئ کنه امام صاحب رحم الله اول رائے داوا چې څنګه خيار شرط بای تم وی مشتری تم وی توجه جی دغه شان خيار رؤیت به بای تم وی او مشتری تم وی خو د خپل قول نه رجوع کړل او وای چې خيار رؤیت بای ته نشتري سره مشتری دله رجوع ولی وکړل هدايه کې نقل کړی دي هغه دته دا روایت را ورسېدلو چې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ په بصره کې زمکه او په طلحه ابن عبید الله باندې خرڅ کړی و نبی چا حضرت طلحه ته فرمایل چې انک قد غبنت تاخذو کشوی یار کمزور شی دی بګران قیمت اخیسته دی نو بس هغه ویل چې سباق نه کوي ما مبيع نه دلیدلی فقال للخيار لاني اشتريت ما لم اره پویږي پی به چا حضرت عثمان ته ویل انک قد غبنت تم دو کشوی قیمتي شی دی ارزان خرڅ کړی دی ناغم ویل لاني فقال للخيار ما تخيار دې سباق نشته لاني بيعت ما لم اره دا څه شی می خرڅ کړی زمکه چا ما نه دلیدلی نو بس لانجرا له د دواړو نو د دواړو منس کې حکم مقرر شو جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ او فیصله وکړه فقضا بالخيار لطلحه مشتری د باره فیصله وکړه د عدم رؤیت د خيار وكان ذلك بمحضر من الصحابه ولم ينكره احد فكان اجماعا د صحابه و اجماع شو لکه چې خيار به صرف مشتری ته خيار رؤیت بایته نشتري خجی به مسله دا زده کوي دا خیر رؤیت چې کنه دا یو مودې پورې نه دی محدود لکه خیاري شرط 3 ورځې وی دی امام صاحب باندې دې کې دا نشته بس ترڅو چې علم په مبيع باندې نه راغلی کنه ترغیب ولې او تخيار رؤیت شته ويثبت الخيار لرؤيه مطلقا ما غير مؤقت بمده ما لم يوجد مبتله ترڅو چې مبتل خيار نه موجود شوی الک مبتل خيار څه دي او مبتل خيار الشرط
د خیر شر چې کوم مبتلان دي هغه د ټول پټولا او دغه شان مفید د رضا بعد رؤیا رؤیت نفس چې رضا ښکارا کړله بس خیر رؤیت به ختم شي دا عنوان ختم شو. دویم ما يسقط به الخيار کم شی چې هغې سره خيار ساقطېږي خیر رؤیت نو تاسو ذهن کې دومره واچوئ والاصل في هذا ان رؤيه جميع المبيع غير مشروط لتعذره. دا صاحب د هدايي چې کله دا مسله بیانې نو بس شروع کې وتره پورا قصه ذکر کړی دا اصل دا ده چې مبيع په ټولو اجزاو باندې قتل چې دا ضروری نه ده ځکه قتل نشي د مبيع جز لیدل دا ضروری نه ده ځکه د حرج د کم جز ویني ممکن نه ده لتعذره نو به صاحب د هدايه وی فيكتفى برؤيه ما يدل على العلم بالمقصود بس اکتفا بکیږي په رؤیت باندې چې هغه په مقصود علم راولي نکمه مبيع چې تعالی د دې مقصود څه دی پاغه علم رااله بس د شوله لکه چې ودی لیدله په نه شولې پی اوس راځي کدا ضابطه و چلو د غنمو یو ډیرې دی ښا او دا خبره صرف د غنمو نه ده د جواروم ده د وربشوم ده د هرغه اشیاء ده هرغه مبيعي چې هغه ډېر احاد لري خو احادو کې تفاوت نه وي به الفاظ دیگر ذوات الامثال اشیاء چې دي د ټولو دا ده هغه دا چې بس بره یې سیول وکتل بره اول هغه نه پسې بیا وکړه نو دا به بعد رؤیت کړي ده نو خیر رؤیت ورته نشته دی یی بیا وکړه خیر رؤیت ورته شته دی بره یې چې ول وکتل د ول زما خوخه شولا بس دی رضی ټول اعتبار شته دی خیر رؤیت ختم شو مونږ ویل چې بجميع اجزائه مبيع لیدل نه دي ضروري پاغه مقصود معنی مراتل نه دي ضروري راسي کنه بیار ها نو ضروري څه دی ضروري داسي زیلی دل چاغي د وجه علم په مقصود باندې راضي وان نظر الى وجه الصبر ذم او الى ظاهر الثوب متفيه کپڑا دا تان ته جوړ شوی را غونډه شوی دا نو باره د چکل لبره نو نن سبا چې کوم قانون دي کنه قانون دي کې دغه چلې چې یو زی د بل زی پشانوي ما تاسو ویل نن سبا کپڑا چې زوات الامثال نه ګرځیدلې دا نو بس یو یې ولا چکل لا نو بس دا علم په مقصود باندې را لیکه دینه بس کې به یو کړلا نو دا بعد رؤیت به شوی ده خیر رؤیت نشته یی به یو کړه غنه بس یې یو زی ولیدلو به ول چې به منافذه کړل بس نافذه شولا ورته دوه خبرې زین کې کینه وای چې چا مې بیلی دلی او به یو کې نه به د خیر رؤیت نه دویم به یو کړل هغه نه بس مې به ولیدل او به ول زما زه په راضی ما به خیر رؤیت ختم شو لہذا نتیجه کوم به نه لیدلی نو خیر رؤیت به ورتوي کوم به نه لیدلی علم بالمقصود نه راغله او ما خيار ختم کو نه ختميږي ځین کې کینه وای او الى ظاهر الثوب متفيا او الى وجه الجاريه د جاریه وینځي مخته وکدل نو د انسان بني ادم مخنه داغه د ټول بدن پته لګي بس نو مخته ولا وکت العلم بالمقصود را لې هغه نه بس به یو کله خیر رؤیت ختم شلو او کاولی به یو کله به مخته وکت به ویل چې ما خیر رؤیت ختم کړو بس ختم شو به بنفذ شي او الى وجه الدابه د دابې مخته وکتل وکفلها او داغي کوناټو ته وکتل غوای خستله چلې خستله نو هغه نه پس یو خستله خیر رؤیت ختم اول خسته و وکتل به ول پرازی منو به هم خیر رؤیت ختم فلا خيار له تاسو پیږئ فقہی ضوابط کی دیکھنے سے مراد وہ دیکھنا ہے جس سے مقصود پر اطلاع ہو جاتی ہے او علامہ فقہ البیوع کی وکفا رؤیت ما یؤذن بالمقصود کافی دی هغه رؤیت چې هغه په مقصود باندې ته خبر درکې دا شامی کی دی سجل 155 صفحه کې فقہ البیوع کې نقل کړي دویم جل 1191 صفحه کې مولوی صاحب د کپڑے مبارک میول او الى ظاهر الثوب متفيه بلکې دا اول جزء لراشي وان نظر الى وجه الصبر موږ ویل چې د ډيري بر طرف وکتلو
او به دغه نه پس به یو کړه نو بعد رؤیت کړي د خیر رؤیت به ورلنه وي مبین شي او بس کوله. ها توجه کچری دالان دي څه د غنمو خراب وا نو بدی صورت کې مبیا او بس کولې شي نو د خیر عیب په وجه متویل شي دي کې عیب دي او کعیب نو وصف مرغوب فوت نو وصف مرغوب په وجه ویل شي او کداغه نه خو خیاري مغبونم کولای شي دلغه دوکه ور کړل شولا موږ ویلو خیاري دته دغه وی غرر خیاري غرر کا خیاري تغریر هغه به جمانی مو بس کولای شي دا لسم خيار پکې نه وراله کا دیم کپڑے مبارک مې ویل چې کپڑے یو یې وکتل نو بس خيار به یو کړ خیرویت بد د ختمي توجه جی ها کچري کپڑے کلاو کړه منس کې بګې بونه په وجه وبس کولې شي پکم اوصاف مبیا خسته او وصف بګې نشتري خیاري وصف په وجه وبس کولې شي او کدا غم نه خو خنو فعلی یا قولی غرر ور سره کړ دوکه ور سره کړی کنه هغه په وجه وبس کولې شي هاذا او دبل قیدم بس ولګوي چې دې کپڑے مسله لدا چې د کوم حصہ د وکتل د دین علم په بقيه حصے د کپڑے باندې راتللو کده سي کپڑا و چې هغه کې یو حصہ کتلو د وجنا علم په بقيه حصے باندې نه راتللو نغې نه پسې کبه یو کړل ته بد سنه وي چې دا خو بعد رؤیت کړي خیر رؤیت بنوي نه به بموي خجي فالمقصود من بني آدم الوجه فرؤيته كرؤية الجميع مخلد الذي لك طول مبيلي دل وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه فهو كرؤية جميعه لأن للأكثر حكم الكل وأما إذا نظر ولو نظر من بني آدم جميع الأعضاء من غير الوجه فخياره باق خيار بباقي وذلك مقصود شان أسيلي وجهنا واما اذا نظر الى وجه الدابه وكفلها نو په حیوان کې فهو المقصود منها او چا په حیوان کې د خپل دلم شرط کړی دي قوایم او دلته د حیوان نه مراد فرس حمار او بغل له هر چلې د فلایس خط خياره فيها بالنظر الى وجهها وكفلها وكفل الدابه پوهیږي په کنه نو بچلې کې صرف دغه دوه کافی دي صاحب د هدايت به کې تقسیم کړي دي کچلې غوا میخه اوخه د پيو د باراخلي نه به غولان زی قتل چي دي سره خیر رؤیت ختميږي چې وی قتل به یو کړ خیر رؤیت ختم کني دي نه د قتل به یو کړ به رسو قتل خیر رؤیت بوي او کچري دا چلې د خوراک د باراخلي نو به لمس چره لاس وی ډکه د کنه دا دې سره به خیر رؤیت ختميږي دینه بس به یو کړ خياري رؤیت به ورلنوي تاسو ویږئ کنه ولو دخل في البيع اشياء لکبر وګورئ صاحب د هدايه فرمایي کله کله دا سکیږي چې په بيع کې ګڼ اشیاء شامل کی ګڼ اشیاء مثلا امونه ډیر شي موبایل ډیر شي ناغوي د دې به دوه صورتونه دي کشر د دې په احادو کې تفاوت نو احاد یو شانو به صاحب د هدايه وی چې احادو کې تفاوت نه دغه علامه دی چې دا په نموذج خرڅيږي په نمونه باندې دا کوم شی چې په نمونه خرڅيږي دا کمی چې د په احادو کې تفاوت نه یو وتوخي به د قشان ټول دینو دغه شان صورت کې یو لیدل چې د سیدل لکه چټولي ولیدل نه رسېږي لکه غنمو خبره مکړه لکنه او کوم اشیاء چې داسي چې هغه احادو کې تفاوت وي علامه دا په نموذج باندې نه خرڅيږي ځکه هادي یو بل بشان نه چې یو دی ولید د بل لیدل لپاره د کافي شي داسي نه مې الفاظ دیگر ذوات القيم یو غن شیاوي دا کې یو د یو لیدل چې دی نور د بار نه کافي کیږي لہذا ک بیا وکړه نو کومې چې لیدل دغه کې خو به صحیح شو له خو به نور کې نه ده سمانا کو بس کولو وړي وبس کولې شي پدن لګي بوېږي کنه به چا داسې تقسیم کړي دي چې چا په بای کې ګڼ اشیاء جمع کړه نو دا ګڼ اشیاء به خالی نه وي
دا ګڼ اشیاء به یو شی حسابېږي یو به مبیعي نور به اجزایي یا به مبیعي او بل ورسره داسې شی چې د هغې نه مبیعي نه به فایده نه اخیستل کېږي بغیر د هغې نه یا به داسې چې دوه شی نه به دواړه مستقل وي یو به د بل تابع نه وي خو دا ده چې یو چې دغه مبیعي نه وي تر څو چې بل نه لکه دوه موزې دوه څپلۍ دوه چپړې نو په دې صورت کې که یو یې ولیدلو نو د بل رؤیت هم ختم شلو خو دا ده که په یو کې عیب رالی نو بیا کولی شي چې دواړه به بس کړي دې دا ټولو صورتونو کې که دا اصل کې د خیر عیب مسله زه کومه دا د دې ځای نه ده برحال او که داسې اشیاو چې ګڼو جنس بدلو یو د بل تابع نه و د یوه فایده په بل نه و موقوفه عرف کې تابع نه و بیا یو کې عیب وموندلو سره بقه به واپس کوي بل واپسي پکې نشته دی پته نه لګي پوه شوئ که نه پې وګورئ دې عنوان کې دویمه مسله ما یسقط به الخيار کې وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها توجه جي یو سړي د کور غولې ولیدلو صحن الله کمرې ولا نه دي لیدلي وای او د هغې نه پسې کور واخیستلو نو دا بعد رؤیت به یې وشوله خیر رؤیت به ورله نه وي امام ظفر رحمه الله رایې دا ده یو سړي کور واخیستلو صحن یې لیدلی کمرې نه دي لیدلي او بعد د هغې نه پسې کمرې چې وکتلې خوښ یې نه شولو خیاري رؤیت به ورله وي لنډه دا ده زموږ د درې واړو امامانو په نظم باندې کتل د صحن چې دی علم بالمقصود راولي دا داسې شوله لکه ټوله مبیعه چې ولیدله او د امام ظفر رحم الله په نظم باندې صرف صحن کتل چې د علم بالمقصود نه راولي لہذا دا به داسې نه وي چې مبیعه لیدلې ده نو دا به قبل رؤیت بیعي نو چې مبیعه ولیدله کمرې خوښ یې نه شله واپس کولی به شي او فتوه چې دا د امام ظفر رحم الله په قول لکه اصل کې صاحب د هدایي وی دا اختلاف چې دی اختلاف د دلیل نه دی بلکې اختلاف د عصر او د زمانې دی څنګه تاسو ماته لږ متوجه شئ مقصود علت څه دی علت دا دی چې هلکه علم بالمقصود حاصل شوی دی که نه نو که علم بالمقصود حاصل شوی د هغې نه پسې به یې کړی خیر رؤیت نشته او که د هغې نه مخکې کړي خیر رؤیت شته د صاحبانو د امام صاحب او د صاحبانو په زمانه کې صحن نه به د کمرو پته لګېدله نو چې شا به صحن ولیدلو د علم بالمقصود به راتللو نو بس علم بالمقصود نه پس به یوه خیاري رؤیت بنو او د امام ظفر رحم الله کومه زمانه وه هغه کومه علاقې و هلته به د صحن نه د کمرو پته نه لګېدله نو هلته به علم بالمقصود نه حاصلېدلو نو داسې به نه وه چې بعد رؤیت یې به یې کړې ده رسې به لہذا چې کمرې ولیدلې واپسې به یې کولی شوله زموږ زمانه کې هم داسې دي ځینې ټاونونه داسې چې هلته د صحن نه د هغه د کمرو پته لګي یو شان کورونه وي نو که چا صحن وکتلو دقه شان کورونو کې نو علم بالمقصود حاصل شو که نو بیا فتوه زموږ د درې واړو امامانو په رایې باندې ده او که نه کورونه داسې وو لکه زموږ په دې عام پېښور کې چې د یو صحن نه د بل د کور د کمرو پته نه لګي یا داسې وایي د صحن نه د کمرو پته نه لګي یو نموذج باندې ټول کورونه نه دي جوړ چې د داسې صحن والا به داسې کمرې داسې د پېښور کې نو بیا د امام ظفر رحم الله قول څنګه مو ویلو بیا هغه مفتابي دی که نو نن سبا دا دویم صورت ډېر دی خجي وقال ظفر رحمه الله لابد من رؤية داخل البيت وهو الصحيح عليه الفتوى القول الصواب کی موي وبه يفتى په دې عنوان کې درېمه مسله وبيع الاعمى وشراؤه جائز وليس مقصودی مسلې د باره یو تمهید دی هغه دا چې ړوند سړی که څه خرڅوي او که څه اخلي بیه کوي که شرا کوي جایزه ده د ړوند سړي بیه شرا ولې جایزه ده لأنه مكلف محتاج إلى شراء المأكول والملبوس بیه غم مکلف دی محتاج دی ماکولات واخلي ملبوسات واخلي نو په دې مسله کې چې بیه شرا ړوند کولی شي په شان د بنا دی نو وهو کالبصیری البته دولس مسلې دي شغی کې ړوند په شان د بنا نه دی الا فی 12 مسأله لا جهاد علیه یو ولا جمعه دوا ولا جماعه دري
ولا حج وان وجد قائدا في الكل په ټوله کې ور سره قائد وي پنځم ولا يصلح كونه شاهدا گواه نشي جوړېدلې ولو فيما تقبل فيه الشهاده بالتسامع اگر که گواہی داسي شي گواہی چلته د تسامع گواہیم کار ور کوي ان شاء الله موږ لبراشي تقریبا وزین دي چې الته نفس اوریدل شری پدیم گواہی ور کولې شمه دا شنه اوریدلی کنه جی پلان کې عمل دی دا زید دا بکر زوی دی ته د پیدایش په وخت کې وی نه چې خلکو نه مې اوریدلی دي دم شهادت مقبول لکه نو بده کې دړون نه قبليږي حیات ساتي ماته بلغه کړي ادا دړون یادي ادا تحمل نه یادي دواړه بل شي نه دي ښا زه د جانزیب نه موبایل رخلم او دا ساجد چې کنه سجاد نوم دی کنه دار ته ګوري دا سجاد دا تحمل دی ویلی دلو یو کس زید چې خزل طلاق ور کوي د سجاد واوریدلو دې ته تحمل ویلې کیږي دویم ادائی شهادت د قاضي مجلس لاړ شي هلته ادایګي کوي دواړه بل شي نه دي نیت ساتي دړون چې د ادا معتبرانه ده باقی تحمل هغه معتبر دی لہذا نکاح کم عقود کې چې نفس تحمل کافی وي لکه نکاح کې نفس تحمل کافی دو کسان ناسي په دغه کې دړون غوام قابل قبول لګوا جوړېدل شي خجي څو شو پنځه کنه شپږم ولادیه فی عینه کدړون نشه سرګوي سره ان شاء الله دا مسله بدیاتو کې راشي دي کې دیت نشته بلکې بده کې به حکومت عدل وي دو عادلان به وتودري هغه چې څومره قیمت ولګولو هم وکره اذانه وحده څوک ور سره نشته او اذان کوي دا خنه کوي پتن لګي کوم طرف ته مخ دی مکروه ده امامتي مکروه ده الا يكون عالم بالقوم نهم ولا يجوز اعتاقه عن الكفارات دا په کفاره کې نشي آزاد ولې کفاره کې سالم غلام آزاد لسم ولا كونه اماما اعظم امام اعظم چې نشي جوړېدل معنا بادشاہ نشي جوړېدل یو رسم قاضي نشي جوړېدل دو رسم ويكره ذبح مکروه ده وصح عقده مطلقا عقد مطلقا سيد سواء كان بيعا او شراء وعند الشافعي رحمه الله يصح شراؤه في قول یو رای دا غدار یو قول شي نسي کیږي تاسو پیږئ کنه راځي وبيع الاعمى وشراؤه جائز خنو د خیر رؤیت بر د لپاره څه مسلې دا بنا خیر رؤیت خو له ختميږي چې مبيع ولید لوای خصله وصول خیر رؤیت نشته یې نه ولید لوای خصله او ویلید العلم بالمقصود را له ویل چلکا زرازی ما په بیمانی به هم خیر رؤیت ختم شول د به حسابي نو وی ولو الخيار اذا اشترى چې دا شرا وکړه د ته بخيار وي ځکه دا شی واخصلو چې نه دی لیدل نو او سوال دار خيار به ساقطي کې کلا نو وی مونږ ویلو مخکي چې مقصود په علم باندې علم په مقصود باندې راشي خیر رؤیت ختميږي دا څه وکنه نو ځینی مبيع داسي چې هغه لاس وهلو سره په مقصود باندې علم راځي نړون پاغي باندې لاس وهلو مقصود باندې علم وتراله هغه نه پس واخستله نو دا بعد الرؤیت د خیر رؤیت ولا نشتا یا قبل الرؤیت یخست ولا سبو وهلو به الرازیمه خیر رؤیت ختم شو او ځینی مبيع داسي چې هغه په بوی معلومیږي نو بوی کړه وای خستله علم په مقصود باندې راغلي خیاري رؤیت ختم وای خستله رسوي بوی کړه لبه ول زب رازیمه خیاري رؤیت ختم ځینې مبيع داسي چې په سکلو باندې معلومیږي ناولي وسکل به مبيع واخستله خیاري رؤیت ختم وای خستله رسوي وسکل به ول زما خيار ختم زب بیا راضي بهم خيار ختم نه پويږي وګورئ ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق اوس داسې یو مبيع چې په لمسم نه معلومیږي په بویم نه معلومیږي په سکلم نه معلومیږي لکه ځمکه
دلته بر د خيار کله ختميږي ولا يسقط خياره في العقار حتى يوسف له الاكبر وګوري صاحب د قدرت دا قول کړي دي چې کله د غزمه کې حدود د تبیان شي مقدار د زمکه او تبیان شي څلور وړه اطراف ته بیان شي چې بلانکی طرف ته د بلانکی زمکه ده بلانکی طرف ته د بلانکی او د زمکه چې د بلانکی علاقه کې ده یخی کا پوهنه شولې خبره مانی څه شي مقدار د زمکه او تبیان شي مثلا لسمر لیدا حدود ورته بیان شي اطراف ته څوک دي او محلي وقود زمکه بیان شي کم ځای کې را بس د علم په مقصود باندې را لدینه بس واخستل خیرویت ورته نشته یې واخستل هغه نه بس دا کارونه وشو د ول زی په راضی مخیرویت ختم شو دا لیکلي شادای راي کړی دا چې خجی یو کس مقرر کی یو وکیل دی مقرر کی او وکیل با مبیوین زمکا او دا غیر پاسې چې واخستله خیرویت ختم دی یعنی واخستله وکیل ولید له وکیل وې په راضی منو به هم خیرویت ختم شي صاحب د هدایت د دې رائے مبارک وي د امام صاحب د عام مزاج سره برابر ده. وقال الحسن يوكل وكيلا يقبضه له والوكيل يراه وهو أشبه بقول أبي حنيفة لأن نظر الوكيل كنظره عنده دا غب نزماني دا وكيل نظر دسي لك موكيل نظر چه ده امام ابو يوسف رحمه الله نبلا رأي نقل تاسو لك متوجه شي هغه وای کنه دړون په پزمکه په دی غاړه ودرو او بدسي حیثیت به ودرو کچری دا بناوي او بدی زماني ولاړ وي علم بالمقصود راتللو نو چې دړون دقه شنو ودرېدلو په دغه زماني نو بس دلته موږ فرض کو چې علم بالمقصود رااله خياري رؤيتي ختم شو او به یلته یو قاعده ذکر کړي صاحب دی وی کله کله تشبه چی کنه دا قائم مقام د اصل ګرځي ښا لکه موږ حج په باب کې ویلیو یو سړي په سر اختنشتره دا به تشبه کوي د اختو والا بشانه سی بلیډ راکاږي دا څه ده کنه دا او دا شان یو سړی قرت نشي کولای ګونګ دی ګونګ هغه هم تشبه کوي سړي خلخ وځي نزلتم تشبه مخکې راځي ولا يسقط خياره في العقار حتى يوسف له دریم بحث چې خيار المالك في بيع الفضوليه توجه جي فضولی چاته ویل کیږي ولله فضولی و پیژنې فضولی هغه چاته ویل کیږي چې مالک نه یو د مالک د طرف وکیل نه یعنی نائب نه وکیل مو نائب یاد کی وسی ارثه ته شاملېږي نو مالک هم نوي مثلا زدا موبایل په جنزیب خرڅو مالک هم نه ما د چا چې موبایل له دغه د طرف وکیل هم نه ما دغه د طرف ولیم نه ما قاضی نائب نه مقرر کړي دغه د طرف او بهم د موبایل خرڅو مری ته ویل کیږي بيد فضولی نرسي لنډه ده چاته چې د بيع ولایت نه حاصل کنه هغه ته ویل کیږي فضولی والسؤال دا دی چې زه د جنزیب زه د سجاد موبایل له بجنزیب خرڅو ما دا به صحیح کنه نو موږ ویلو ملي سبت ته بيع موقوف ویل کیږي ښا نو چې کله مالک ته پته ولګیدله هغه د بيع اجازه ورکو بس بيع منافذ شي او هغه ول د بيع نه منه ختمه وشي دا موبایل دی ما جنزیب باندې خرڅ کو په 60,000 روپۍ باندې او د ساجد موبایل دی دوی ویل چې بس ما بيع نافذ کړ نافذ به کړي ویل مارت کړ رد به بدې ته بيع د فضولی وي ذهن کې کېنه وي البته شرایط دی ورله بیانوي ښا حضرت والا تقریبا 15 شرایط ذکر کړی دي 15 الشرط الأول لجواز بيع الفضولي أن يكون له مجيزا حالة العقد چې دا مبيع د چا ده کنه دا عقد د چا د بارکیږي هغه دا اهلیت لري چې بيع جایز کوي چې جایز شي نظر بار تعبیر څه کوي چې دا عقد په وخت کې د بيع د بار مجیز موجود وي اجازت کوونکې اوس د ماشوم ورکوټي ماشوم مبيع د څوک خرڅي
نو د ورکوټي ماشوم اجازت له اعتبار شته د لیونی اجازت له اعتبار شته نه رسي به نو مجیز نشته دی یو شرط دا شو الشرط الثاني ان يعقد البيع على انه يبيعه لمالكه لا لنفسه دا بل قید واوري کړه دین خلق غافل دي والناس عنه غافلون هغه دا چې بيع د فضولي علی چې دا مبيع فضولي له خرڅي ځان لنا غزان له خرڅي به خو بيع بيخي باطل ده ردی مبيع خرڅي پیږي کنه به دې ته به فضولي بيع موقوف بيع نه ویل کیږي موقوف بيع لپاره شرط دار چې بيع چاله کوي مالک له کوي ځان لنا دریم شرط څلور کسان به موجود وي البا کداغه مالک اجازت ورکړي بيع بنافذيږي څو کسان به موجود وي څلور کسان ايبقى العاقدان دا فضولي او مشتري به موجود وي یو والمعقود عليه مبيع به موجود وي دوا دري شو ما دوا غش مبيع به موجود دري مالک به موجود وي الى وقت الاجازه بورخه نو کوس عقیدانو کې یو مل شو بيع ختم شولا به نافذي نه نافذيږي معقود عليه هلاک شولا بيع ختم شولا او مالک چې تر وخت اجازه ته پورې نه ژوند مخکې مړ شو بیا ختم شولا بیا کې بیا نافذي نشي نافذولې لنډه دا تاسو د سی وای دا شرط چې کوم ولګولو دا دریم دا د نفاذ د پاره دی پوهیږي به څلورم اي يكون المالك المجيز يعلم بقاء المبين بلکې ټول د نفاذ د پاره دی سیدا يعلم بقاء المبين د الاجازه مالک چې د کنه د علم وي چې زه د مبيع د بي اجازه تور کوم از ما شي خرڅ کړي دا مبيع فلال شتم دی کده ته علم کې نه وا چې مبيع به کني بس ما تر به اجازه د دې اجازه لم اعتبار نشته ما دا موبایل به د جنزیب خرڅ کړي د دې سجاد موبایل دی نو که سجاد اجازه ورکړي شردار چې د په علم کې چې موبایل لا فلحال موجود دی که موبایل ځای شو هلاک شو اوس اجازه نه ورکړي اوس بوله اعتبار نه بيع فاسده ده ختمه ده پنځم ان يكون البائع او الفضولي العقد فسخ البيع قبل الاجازه الله يكون البائع توجه جي دا بيع به انا نافذيږي چې دی بائع دا فضولي د مالک د اجازت نه مخکې بیا فسخ کړی نه کې فسخ کړی ونه بس به مالک اجازهونه ورګي اعتبار ول نشته نو ما وخت یو جمله ویله ټیک نه وکړه دا 15 وړ شرایط چې د نفاذ د باره دي فقه البيوع کې رجل نمبر 2 صفحه نمبر 976 کې دي وګورئ تخيار المالك في بيع الفضولي ومن باع ملك غيره بغير امره ګوره ملک د غیر خرڅ کو بغیر داغه د امر نه ځکه کاغه ورته امر کړی کنه نه به فضولي پاتې نشو کنه یار دوه کې دی ولګول ومن باع ملک غیره که څوک خپل شي خرڅ کینو به فضولي نه دی دا خو مالک دی من فضولي کی تعریف کې څه ویل چې مالک بنوي او بغیر امره ځکه د مالک پامري به هو وکیل دی به فضولي بیان ده ځکه من تعریف کې ویل چې نائب هم دغه تر بنوي فالمالك بالخيار الکا د کتاب د محشی په اعتبار سره دا اتم نمبر خيار دی خيار اجازه عقد الفضولي لګو ګوري خيار قبول خيار مجلس خيار رؤيت خيار عيب خيار شرط پنځه شو خيار تفرق صفقه او دینه مخ کې خيار وسب و او دا ورپسې اتم نمبر رااله امنګ ور سره خيار رجو مرګري کړي وا او ور سره خيار کشف الحال زمن د حساب سره لس خيارات وشوکا یو بګي غیر معتبر دي اورا فالمالك بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء فسخ وصورا ولو الاجازه مالك اجازه ورکول شي خو شرط اذا كان المعقود عليه باقيا دا موږ لګول کنه چې معقود عليه باقي وي والمتعاقدان بحالهما متعاقدان بحال خپل حال مانی نام دریم شرط کې ټول ذکر کړو چې څلور کسان بجوندي لاندې لیکلي وعلم ان قيام الاربعه شرط لحقوق الاجازه البائع والمشتري والمالك والمبيع او به قاعده ده دا قاعده ووريخه بده من فتوا لیکلي ولس دول صفو کې مخ کې دوه کاله مخ کې ایک تاریخ باندې د سجاد موبایل ما خرڅ کو په جانزیب باندې
شلم تاریخ باندې سجاد اجازت ورکو د دې به نو استنادن بمنګ وایي چې یک تاریخ نه به شوی دا اوس نه څومره دته استناد ویلې کیږي ښا نو وی اجازت لاحقه چې د بمنزله الوکاله السابقه څه مطلب دا چې به 20 تاریخ باندې اجازت ورکړي ما ته وی دا تا کوم به کړي بس صحیح ده دا څه مطلب شو چې به یک تاریخ یې باقاعده وکیل جوړ کړي امام کرخی رحم الله کتاب لیکلی باغی کې اصول دي څلوي اصول دي هغه اصول کې وشتم دوشتم درشتم سیدرشتم پنځشتم شپږشتم اصل بده مسله بنا دي تاسو غوري اصل لا دي الاصل ان الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه ده انتهي اهم مسله اجازه لاحقه پشان د وکالت سابقه ګوي یک تاریخ نه وکیل جوړ کړي امام دا یو وشتم دي دویم نمبر الاصل ان الموجود في حاله التوقف كالموجود في اصله په حالت د توقف کې چې کوم شی موجود وي دا سې لکه یک تاریخ کې چې موجود وي مطلب به ټکی او کنه موجود به نه صحیح کیږي د کا شرط اشاره شولا درشتم الاصل ان الاجازه انما تعمل في المتوقف لا في الجائز دا اجازه علی کار ورکه چې شی موقوف به موقوف وي جایز به نافذ به کې اجازه نه چلیږي سلشتم الاصل ان الاجازه تصح حالك اجازه صحیح کیږي کبه 20 تاریخ ثم تستند الى وقت العقد به استناد کیږي سلشتم پنځشتم الاصل ان الاجازه في القائم دون الهالك اجازت بچا کې معتبر دی لکه په قائم کې چې شی هلاک شوی به کې نه چلیږي شرایط کې ویل کنه شپږشتم الاصل ان كل عقد له مجيز حال وقوعه چې به حال د وقوع کې ورله مجيز وي دا اول شرط توقف لاجازته والا لا الګ ویږي کنه به خجي څلورم عنوان رؤيه احد المبيعين مليس دو مبيعي دي دوا مثلا دو غواګانی دي ما بده یو عقد باندې می بده جانزیب خرڅ کړل په 1 لک روپۍ درواله ځه نو بده کې دی یو خو خنش ولا نی ویلې دی وی خو خنش ولا نو کغواړي دواړه بواخلی او کغواړي دواړه دی واپس کی دا نشي کولای چې وزن سره پری دی ایو واپس کی تاسو لږ ماته متوجه شئ دا اصل کې د خیر رویت خبره کومه خاطر د خیر عیب نه ده مخکې یو مسله وکړم دین اوس درس کې چې ګڼې شی واخستل زینې کې عیب زینې کې نه عیب جن دی واپس کی هر عیب مسله ده دا اوس ته چا ده د خیر رویت ده نه خیر رویت کې چې و مبیل ولید له خوښ شولا ابل ولید له خوښ نه شولا دا نشي کولای چې کومه خوښ شو هغه پری دیو کومه چې خوښ نه شولا واپس کی نه دواړه به واخلی به دواړه واپس کی ومن را احد الصوبين فاشتراهما ثم را الاخر جاز له ان يردهما دواړه دی واپس کی ان شاء لا خجي لا رد الاخر وحده نشي واپس کوله ولي لتفريق الصفقه کله چې وکی چې یو پریدي یو واپس کی توجه جی دا خو تفریق د صفقه په بای معنی رااله ما ویل بای څه کوي عام طور باندې دوه شی نه وځي کوي یو قیمتي غیر قیمتي او به خرڅي چې پیسې را لزیتی وکي دا کمزوري چې واپس کی هغه خو به پیسې نه کوي نو بای ته ضرر ده کنه ده نو موږ د تفرق صفقه خيار د بارا علت څه ذکر کړي او ضرر چا باندې تفرق صفقه را له وخت ضرر نو هغه ته خيار وي نه رسي بي دته مخيار دی د مشتری ته د خیرویت دی ورته خدا نشي کولای چې یو والی وبله پریدي بای باندې تفرق صفقه راځي کا زین کې دا کې نه وي مليسم چې خياري او رؤیت کې او خياري شرط کې چې قبضه ومشي کنه تا خبر قاعده لکه زین کې نه وي دا تفرق صفقي خيار ال حاصل وي چې عقد نه تام چې عقد تام شي کنه به تفرق صفقي ولا خيار نه بس به نیم علي نیم واپس کا ټیک دی به دانش کولای چې زه دواړه واپس کوم نه نیم خو صحیح دی څنګه واپس کې حکم چې نیم خراب دی بس هغه واپس کا ټیک ده او کړه تفرق صفقه قبل التمام وا انا به ته خيار شته د ټول مبي واپس کولو مجموعه پدن لګي بوې شوي کنه په دومره باندې بوې شولې دا خيار د تفرق صفقي کله وی چې کله قبل التمام وي او بعد التمام چې نه وي یو دیمه قصه کبرا بس واوري
په خيار شرط او خيار رؤيت کې بعد القبضه لا بيان تام عقد نه تام لہذا قبل القبضه او بعد القبضه تفرق صفقه ولا خيار به حاصل وي پوهنه شلې به او خيار عيب کې قبل القبضه بيان ده تام لا بيان نه ده تام نو که تفرق صفقه ولا خيار ټیک ده او که قبضه وشولا او ابتدایي حکم لرمانی نه اتمام لرمانی نه ته خو به تام شولا ما ویل اتمام لرمانی نه ښه به څه شولا تام شولا قبضه سره اوس تفرق صفقه را له اوس نه چلیږي ښه لہذا کې سلیم بیا واخصل دو یو کې ابو یو کې نو دا نشي کولای ز ټول واپس کوم ځکه چې ما باندې تفرق صفقه را نه کم کې شی د سره وقه واپس کا او خیرویت کې کم کې کمی چې نه دی لیدلې دوه شي نه وای خستل یو ولیدل خوخ شو بلی ولیدل خوخ نشو نو کمی چې خوخ نشو سره وقه واپس کولای شي سره وقه نشي واپس کولای ښه دلتم راسي کنه به ولی اگر چې قبضه کړی دا اچھا جی دلته تفرق صفقه په بای معنی راځي هغه ته نقصان دی ونه رسیدلې به پنځمه مسله موت من له الخيار مولوی صاحب چا د بار چې خيار دی کغه وفات شو کنه خبره مخکې کړي و من ماته ولو خيار رؤيتي بتل خياره خياري ختم شو ځکه دا وسب دی د انتقال نه قبل یو جنبل ته شپږمه مسله الرؤيه القديمه لکبر وګورئ مشتری مبیا مخکې لیدلې وا اوس یې واخستله نو کدا مبیا په خپل حالت مانی وا څنګه چې مخکې لیدلې وا د خيار رؤیت نشته ځکه لیدلې دا خستې دا او کنه مبیا په هغه حالت مانی نه و بدله شوی وا نو په کوم حالت چې په الحال د بدی حالت خو نه ولیدلې وي خستې دا نو خيار رؤیت به ورلا وی ومن راى شيئا ثم اشتراه بعد مده فان كان على الصفه التي رآه فلا خيار له وان وجد متغيرا فله الخيار تاسو به شولې لږ ماته متوجي شي کچري مبيع کې تغییر راغلی کنه بده کې اختلاف رااله بای او ته وای مبيع چې تالی دلی او وسم بق حالت مالي د مشتری وینا دا بدل شوی دا لازم ما تخير رؤيت شتري اوس بڅکو فالقول قول البائع مع يمينه مشتری سره کوهان نه نو قول بل چا معتبر وی بای ځکه بای چې د مولوی سے بای دا د امر حادث داوا کوي چې مشتری وما مشتری د امر حادث داوا کوي چې به د مبيع کې تغییر راغلی دی او اصل په صفات عارضه کې څه دی عدم دی نسوک چې د غیر اصل داوا کوي هغه ته مدعي ویل کېږي نو مشتری څه مدعي دی پیږي کنه به خجی حق زمانہ ډیره تیر شوی و ډیره زمانہ تیر شوی و نو به اصل دار چې شي کې تغییر راغلی چې مشتری وي تغییر به راغلی مشتری په اصل بنا دي څوک چې په اصل بنا یې څوک وي منکر او مدعی علیه وي به بای مدعی دی نه به قول چا معتبر وي مشتری به معتبر وي سره د یمین نه فقی ضوابط گیری قبل رؤیت صاحب خيار ابنا خيار ساقط نہیں کر سکتا دا ویلیو کنا البتہ عقد فسخ کر سکتا ہے دا خبره مخکې نه وکړې ښا تاسو لږ متوجه شئ یو سلیم بیا واخستل لیدل نه دا وای چې بس بیا معنی زرازی شوم بیا د نافذ شي نه نافذيږي کی وی لیدل بیا واپس ختمول شي هغه د سی ویل چې لیدل مینه د خمړې زبیا ختمومه بس بیا ختم شوله